ان شاء الله العزیز ته وګورې په سورې ځکه به ستا دا ژوند بدل شي. تا ته به داسې ځای نه مال حال را شروع شي چې تا به وهم او ګمان کې هم نه داسې ځای نه به درته مال راځي. انشاءالله موږ به شروع کوو او بیا دې تجربه وکړئ او بیا په سورې ځکه بیا مالداره کېدل غواړي ته تاسو ټول غواړئ چې یاره مالدار شو. هر سړی غواړي چې ما سره مال وی پریشانې ځکه نن سبا ټولې مالي پریشانۍ دي هر طرف ته چې ګورې مالي پریشاني. راځئ چې تاسو ته نن داسې وظیفه وښیم د زړه نه تاسو ته یو تحفه در کوم. یقین وکړئ که تاسو ته چېرته هم مالي پریشاني وشوه ستاسو خو څه کوئ تاسو اوه نسله چې راتلونکي دي انشاءالله هغې ته هم غربت نه پریشاني به نه د مال. بس دومره اسانه وظیفه در کوم تاسو په هغې عمل وکړئ او که چېرته کار یې ونه کړو دې وظیفه کار ونه کړو دا هم درته ذمواري اخلم چې زه ذموار یم بلکل ما ته سزا راکوی شئ چې څه سزا مو خوښوئ ما ته راکوئ. داسې وظیفه ده د مالدارۍ دپاره مالي پریشاني ختمېدلو دپاره تا باندې په لکونو په کروړونو قرضې دي. انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به ورته الله لارې کولو کي او دا قرضې مرضې به ټولې ختمې شي او مالداره به شي او بیا به انشاءالله العزیز ته زکات نه اخلي زکات به ورکوې صدقې به نه اخلي انشاءالله صدقې به خلکو ته ورکوې. په یو څو ورځو کې به ستا حالت بدل شي زندګي به دې بدله شي انشاءالله. خو یاد ساتئ 15 وخته مونځ به کوئ ځکه یار یو انسان 15 وخته مونځ نه کوي د هغه به وظیفه څه قبوله شي. خبر لکه سوچ وکړئ 15 وخته مونځ کوئ دغه شانتې رزق حلال طلب کوئ حرام نه ځان ساتئ ځکه حدیث کې هم راځي چې چا په خېټه کې حرام پراتی او حرام خوري حرام سکي هغه دعا به څنګه قبلېږي. او بل دا چې په الله باندې یقین او اعتماد خبره برپور خو په الله باندې کلک یقین ساتئ او وظیفې تلفظ ټیک کړئ. څه وظیفه چې در کوم چې هغه ستاسو صحیح طریقې سره راځئ چې وظیفې طرف ته لاړ شو نو دې څلورو څیزونو خیال ساتئ وظیفه به مو انشاءالله بالکل نه رد کېږي. نو تاسو به داسې وکړئ چې د ماښام د مانځه نه پس 2 کاره به کوئ. یو دا چې سوره قریش به 11 پیرې بلا ناغه اربع خام مونځ پسوئ یعنی چې کله فرض او سنت وکړئ او سنتو پسې به بیا څه کوئ 11 پیرې سوره قریش او که نه نفل ورپسې اوابین وغیره کوئ هغې نه پس خیر بیا دا وظیفه کوئ 11 پیرې سوره قریش او 101 پیرې یو د پاسه 100 پیرې الله الصمد دا به خپل روټین جوړ کړئ. اول او آخر کې به 3 ځله درود شریف او دا خو شو د ماښام مونځ. نور 4 مونځونه پاتې شول 4 مونځونه د ماسخوتن سحر ماسپښین مازدیګر دا 4 مونځونه چې دي دې نه پس به صرف سوره قریش دا چې دی دا به 2 ځله 4 مونځونو پسه سحر ماسپښین مازدیګر او ماسخوتن دې پسه به 2 ځله سوره قریش او د ماښام مونځ نه پس به 2 کاره کوي یو الله الصمد 101 پیرې او 11 پیرې به سوره قریش اول او آخر کې به 3 پیرې درود شریف. انشاءالله العزیز ته وګورې په سورې ځکه به ستا دا ژوند بدل شي. تا ته به داسې ځای نه مال حال را شروع شي چې تا به وهم او ګمان کې هم نه داسې ځای نه به درته مال راځي. انشاءالله موږ ته به هم دعاګانې کوئ عمل پې شروع کوئ او بیا د تجربه وکړئ او بیا په سورې ځکه بیا ما ته ټلیفون هم وکړئ ما ته ټلیفون مه کوئ میسیج کوئ یار زه اکثر وازګار یم نه او بیا ټلیفونونه راځي نو میسیج کوئ په واتساپ باندې واتساپ نمبر در کوم وایس میسیج کوئ انشاءالله څه مسله تاسو ته به جواب درکړي تاسو ته به بیا باقاعده په واتساپ جواب د هغې ریپلای کېږي انشاءالله. الله مو خوشحاله ساته الله دې دا ټولې پریشانۍ یار ختمې کړي. څومره مسلمانان چې پریشان دي بیماران دي غمونو کې دي تکلیفونو کې دي الله دې دا ټولې پریشانۍ په سکون اطمینان او خوشحاله کې بدلې کړي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.